ملګرو لږ وخت وباسئ او دا کلیپ وګورئ. دا ماشوم چې کوم د اوبه راچلی دا د لنډي کوتل د علاقې یو ماشوم دی او دا کلیپ ما ته نن سهار د لنډي کوتل دا د باب خیبر چې کومه علاقه د خیبر چې موږ تاسو ورته وایو د دغه ځای نه یو قاري صاحب محترم موږ سره په رابطه کې دی هغه موږ ته راولېږلو چې یاره جي دا کلیپ تاسو وګورئ. دلته کې زموږ په علاقه کې د اوبو دومره سختي د دومره قلت دی د څکلو د اوبو د صفا اوبو چې موږ یو ټینکر اوبه دا په 3000 روپۍ باندې راوړو. 3000 روپۍ باندې مونږ یو ټینکر اوبه راوړو. نو تاسو سوچ کوئ چې نن سبا د ګرانۍ څه حالت دی بیا د اوبو غونته کې د زندګۍ چې یو اهم ضرورت دی د هغې یو ټینکر ته په 3000 باندې میلاویږي او بیا دغه ماشوم تاسو وګورئ په دې عمر کې چې د خپلې خبرې هم صحیح نشي کولی او دا دومره په سختۍ او دومره په تکلیف باندې د دا ټاپکې را روانې کړي یقینا ډېر درد پکې پروت دی. ما قاري صاحب ته وایس میسج کې دا ومویله چې یاره جي ما خو کله داسې ویډیوګانې نه دي کړي نه داسې ما تر اوسه پورې څه ویډیو شیر کړې ده چې په هغې کې ما دا ویلي چې یاره دا داسې وکئ دا داسې وکئ خو هغې ما ته ویل چې یاره قاري صاحب دا به تاسو په دې باندې خامخا چې دی زموږ د دې عوامو دپاره د دې پښتنو دپاره د دې مسلمانانو دپاره د دې ګلالي د دې وړو وړو ماشومانو دپاره به تاسو اواز اوچتوئ. نو ما ورته ویل زه صحیح دی انشاءالله زه به اواز اوچت کړم زه به یو کلیپ چې دی دا ریکارډ کړم د خپلو کتونکو مینوالو پښتنو ته پیغام ورکړم او یو مستحق ځای به ورته په نښه کړم. باقي دا د الله رب العزت په رحم فضل سره به کېږي او د دغې ملګرو په تعاون سره به دا کار کېږي. نو ملګرو دا تاسو ته یو پیغام در کومه چې دا ډېر مستحق خلک دي او تاسو ګوره پیسې لګوئ په قسم فاونډیشنو ته او دا تاسو چې فاونډیشنو والا چې کوم راوتلي دي مایک یو شی بل شی نیولي د هغې هغه ډوګ بوګ هغه ټول سیسټم تاسو وکتلو. نو ګورئ دا یو مستحق ځای دی او د حدیث په رڼا کې به د دې فضیلت تاسو ته زه بیان کړم. تاسو په خپلو سترګو هم ګورئ او زه کوشش کوم انشاءالله چې د دغې علاقې په خپله چکر هم لګوم او زه به تاسو انشاءالله نور هم د دغه ځای حقایق مخې ته راوړم ځکه په اولني ځل زه داسې یو سټپ اوچتوم داسې یو قدم اوچتوم تر اوسه پورې ما داسې نه و کړي خو انتهایي درد او تکلیف مې محسوس کو په دغه ماشوم د دې کلیپ کې او د هغې په دې خبرو کې. نو انشاءالله د دې به نور هم چې کوم کلیپونه دي به موږ ستاسو مخې ته راوړو. حدیث درته وایم چې حدیث کې په دین اسلام کې د مسلمانانو دپاره د اوبو انتظام کول مهیا کول د هغې څه فضیلت دی دغه خلکو ته د کوی د اوبو ترتیب برابرول د دې څه فضیلت دی. سعد بن عباده رضی الله عنه فرمای عرض یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مورکۍ وفات شوې ده زه غواړم چې د هغې دپاره صدقه جاریه څه وکړم چې د هغې عملنامه جاري او هغې ته ثوابونه رسیږي د هغې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې سعد ته داسې کار وکړم چې یو کوی وکنه او هغه وقف که د مسلمانانو دپاره د انسانانو دپاره چې د هغې نه دا اوبه څکلی کېږي ځناور وغیره د هغې نه سیراب کېږي تر اخره پورې به د دغې کوي چې تر کمې پورې دا استعمالیږي د دې نه اوبه څکلی کېږي د دې ټول ثواب به ستا مورکۍ ته رسیږي. دا د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. ګورئ نور هم ډېر د ثواب کارونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي چې ته کویې وکنه او دا مسلمانانو انسانانو دپاره وقف کا. ګورئ که تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو مرحوم والدین مور او پلار د چا وفات شوي نور خپل خپلوان رشته داران وفات شوي د هغې دپاره صدقه جاریه کول غواړئ نو دا یو بهترینه موقع ده. ګورئ تاسو د خپلې پیسې چې دي ما ته پته ده زه دا ګورم دا حالت چې تاسو څنګه ضایع کوئ د خپلې پیسې لګیئ د حلالې پیسې چې تاسو دومره په سخته ګټئ د تاسو مختلف فاونډیشنو والا ته د مایکونه نیولي ورې کوي بیا په هغې باندې هغې څه نه کوي څومره ډرامې دا مخې ته راغلې لږ څه وخت کې. نو ما تر اوسه پورې داسې کار نه دی کړی او چې یاره ما چېرته کې داسې ویډیو کړی چې یاره دې سره تعاون وکړئ هغې سره تعاون وکړئ. نو دا دغه کلیپ ما ته سهار را سینډ کو دي او مجبور یې کړم چې یاره جي په دې باندې به تاسو خامخا خبره کوئ نو ځکه مې ستاسو مخې ته دا هر څه راوړل باقي هر څه ستاسو مخامخ دی انشاءالله موږ به زوم ګورو بم د دې چې نور څومره کلیپونه حقایق دي هغه به مخې ته موږ راوړو. یو بل حدیث کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی و په لار روانو او هغه چې دی تګ یو کوی نه اوبه وڅکلې نو چې ده کله اوبه وڅکلې هغه ځای نه راوخت چې ګوري یو سپی دی تندې راغستی دی او سختې تندې رانیولی دی نو د ډېرې تندې نه هغه کم کیچړ چې وي که نه خټه مټه چې پرته وایي دی سټله د هغې نه ورته لږ لږ هغه اوبه دغه کېدې نو وایي دا سړی چې دی وایي ده ته پته ولګېده چې دا سپی خو تږی دی وایي دی راولګېدو دا کوی نه اوبه راویستې دغه سپي ته یې ورکړې سپی سیراب کړو د سپي تنده ماته شوه نو وایي الله رب العزت د دغه یو عمل د وجې نه وای د مغفرت نصیب کو او جنت ته داخل کو. نو ګوره یو سپي ته اوبه ورکړي که موږ تاسو راودرېږو او په اتحاد سره دغې ټول کلي ته د اوبو سیسټم برابر کو د اوبو دپاره څه ترتیب کوی یو شی بل شی ورته برابر کو نو تاسو سوچ کوئ چې ستاسو اجر به څومره وي
د یو سپي د وجې نه هغه ته جنت چې دی دا واجب شو جنت ته لاړو. نو تاسو انسانان مسلمانان بیا پښتانه دي د هغې دپاره چې موږ تاسو څه منډه تړو نو انشاءالله چې دا به زموږ دپاره ډېره یو د اجر خبره هم وي د صدقه جاریه خبره به هم وي بل په دغه پښتنو مسلمانانو باندې به لږ اسانیم شي. دغه کلیپ که تاسو کتلی نو څومره درد په دې کې پروت دی. الله رب العزت دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د دغې خلکو سره مرسته وکړو او د دغې خلکو دغه عظیم د اوبو چې کوم مشکل یقینا ډېر غټ مشکل دی. اوبو خو د زندګۍ یو اهمه حصه ده یو اهم ضرورت دی چې هغه هم په داسې شي په داسې حالاتو کې شي نو یقینا ډېره مشکله ده. الله رب العزت دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د دې خلکو سره تعاون وکړو.